غلط فهمۍ سره چې وقوات رونما شوي وو شکر الحمدلله نن د هغې اختتام دی دې کې ډېرو ملګرو منډه تړه وولې وه خو دې کې یو کردار داسې دی چې هغه په دې خبره باندې داسې دغه و چې هغه د دې کورنۍ سره منسلک دی خو لږ لرې دی هغه دی زموږ ورور نظر محمد دا روغه نن چې کوم موږ روغې له راغلي یو دا روغه چې کېږي دا اصلاح چې کېږي نو دې کې د نظر محمد ورور ډېر لوی اخلاص او کردار و ځکه د هغه نه بغیر دا روغه د دې کورنۍ ناممکن وه بلکې نه کېدله ما سره د ټوپۍ د جرګې ملګري دوه څلور ځله مونږ لاړو نظر محمد ورور ته کېناستو چې بھئ د زنانو ورکړل راکړل هم دي د هغې توسرو څه ګناه دی کم وقوات چې شوي وو هغه وشول ختم شول اوس ته فی سبیل الله مونږ سره راپاسه دی معاف کا خبره خلاصه کا نو هغه ویله هر څه مې بخښلي هر څه مې بخښلي خو دا روغه یو ځای نه راړی نو یو ځای به میلاو شو او یو ځای به دا روغه وکړو نو زه نظر محمد ورور د ټوپۍ جرګه د هغې چې څومره مشران دي مونږ د نظر محمد ورور د دې اخلاص د دې پښتو مشکور چې د مونږ سره په دې کې لاس وکړه او نن چې دا مقام جوړ دی کوم مقام نه راغلی و کوم اصلاح چې کېږي نو دې کې د هغه کردار دی خو هغه سره سره زموږ د دې وراره د انور علي الګ دی جذباتي دی خو هغه هم ډېر د پښتو کار یې وکړه او یو غوټه به پې بله غورځوم انشاءالله تعالی ما ته معلوم دی چې هغه به هم وړي حضور پاک وسلم دا فرمایلي چې څوک بنده بل بنده معاف کړي الله پاک به دا بنده په هغه ورځ معاف کړي چې په کوم ورځ دی معافۍ ته محتاج دی الله به د قیامت ورځ دی معاف یا انت سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د حضور دا اورېدلي چې پیغمبر باندې چې څوک بنده معاف کړي الله به معاف کړي یا ما چې قربونه اورېدلي چې الله به معاف کړي ته به وایې ما ته د خپل غاښ معاف کړه الله دې ملګرو دواړو ته جزای خیر ورکړي چې دې یو بل ته معافي وکړه الله دې موږ تاسو ټولو ته څوک دي معافي وکړي او کوم ملګرو چې دې جرګه کې منډه کړې وایي نظر محمد لالا یادوي داسې د دې زموږ ملګري فضل کاکا دي شفیع لالا دی دا یې زموږ د ټوپۍ دا مشران فضل خالق لالا دی ګلبادل لالا دی امتیاز بصیر دی دې ملګرو د الله اجر عظیم ورکړي څوک بل درځول غواړي څوک پردی کور رانول غواړي یاد ساتئ که موږ ووایو که نو الله به د هغه انسان کور رانوي هغه به الله تباه کوي چېرې د بل په دشمنۍ باندې خوشحاله نه شئ د بل په درد باندې خوشحاله نه شئ مسلمانان نبی علیه السلام فرمایي دا یو جسد دی چې یو مسلمان دې پردی کېږي ټول مسلمانان له جامې وځي یو مسلمان دردېږي ټول مسلمانان له باندې دردېدل پکار دي دا زموږ وروڼو بچیو مشرانو د دوی په میز کې راکمه تنازعه وه د الله په کتاب باندې حل کړله لاسونه یې کېښودل دې نه پس دې فریقې نه ته هم ویمه که د دوی په زړونو کې معمولي درغلي دي به الله بچي در بچي تباه کړي کم یو کس د دې نه وروسته په زړه کې دښمني ساتي طرفګري ساتي هغه به ذلیل او رسوا وي د الله په کور کې د جمعې په ورځ په قرآن تاسو لاس کېښودو مشران ټول ناست وو د الله نه ویریږئ د زړه نه توبه وباسئ الله ته او نور لوی میدان هغه را روان دی الله کریم دې ټولو مشرانو عزت وکړي الله دې دوی قدمونه د برکت او د خیر نه ډک کړي او الہ العالمین دې زموږ دا کلی خصوصا ټوله علاقه عموما د دښمنو نه ترهګرانو نه وساتي الله دې موږ ټول اتفاق اتحاد نصیب کړي دعا وکړو